अस्सलाम वालेकुम څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ ایچ آی وي وایرس شروع کړی دی او تاسو ما پرون پوه کړی وای په ایچ آی وي وایرس باندې بیا مې ته دغه سټرکچر هم جوړ کړو په هغې باندې مې پوه کړی وای بیا تاسو ته ما وایي چې په نیکسټ ویډیو کې به چې کوم دی نو موږ د ایچ آی وي وایرس چې کوم دی نو لایف سایکل ډسکس کوو خو د هغې نه مخکې ما وغوښتله چې اول تاسو زه په د امیون سیلز باندې پوه کړم ځکه چې ایچ آی وي وایرس موږ څه په کوم سیل باندې اټیک کوي په امیون سیلز باندې نو چې ته اول امیون سیلز وپېژنې نو هله به چې کوم دی نو بیا ته د ایچ آی وي وایرس لایف سایکل باندې به چې کوم دی نو پوهېږې نو راځئ چې وپېژنو چې ایچ آی وي وایرس موږ څه په کوم سیل باندې اټیک کوي په امیون سیل باندې او هغه امیون سیل موږ څه کم دي نو دې طرف ته وګوره ایچ آی وي موږ څه چې کوم وایرس دی تاسو ته ما پرون ویلو سره بیا مو هیومن امیونو ډیفیشنسي وایرس داسې وایرس چې هغه ستا په امیون سیسټم باندې حمله کوي چې امیون سیسټم باندې حمله کوي نو مطلب په امیون سیلز باندې به حمله کوي نو د ایچ آی وي موږ څه هوست سیلز چې کوم دی نو کم دی هوست سیل اف ایچ آی وي ار امیون سیل د ایچ آی وي چې کوم دی موږ هوست سیل کم دی هغه موږ څه امیون سیل دی هوست سیل مطلب په کم سیل باندې چې موږ دا وایرس اټیک کوي ایچ آی وي وایرس په کم سیل باندې اټیک کوي په امیون سیل باندې اټیک کوي دا امیون سیل سره ایچ آی وي وایرس لپاره کم سیل دی دا چې کوم دی نو هوست سیل دی او کم امیون سیلز نه اف دی باډي د باډي چې کوم دی نو امیون سیلز چونکه وګوره د نوم نه ظاهر ده هیومنز امیونو ډیفیشنسي وایرس دی او دی امیون سیلز ته چې کوم دی نو مونږ بل سیکنډ نوم ولا څه ورکوو ډبلیو بي سی ولا ورکوو مطلب واټ بلډ سیلز ته چې ساده پښتو کې خلک سپینه وینه وایي نو دی امیون سیلز ته چې کوم دی نو مونږ څه وایو دی ته چې کوم دی نو مونږ ډبلیو بي سی وایو نو ته داسې میل شي چې د امیون سیل ته چې کوم دی نو مونږ ډبلیو بي سی وایو یا ورته داسې میل شي د امیون سیل مونږ له سیکنډ نوم دویم نمبر نوم مونږ سره هغه مونږ سره ډبلیو بي سی ده نو مطلب چې دا ایچ آی وي وایرس په چا باندې اټیک کوي دی په ډبلیو بي سی باندې چې کوم دی نو اټیک کوي ښه اوس ته ډبلیو بي سی وپېژنه ډبلیو بي سی پوره فارم سره تا ته ما وویل واټ بلډ سیلز دي مطلب سپینه وینه ده او دا واټ بلډ سیل چې کوم دی ته دی بیا ځان له مونږ چې کوم دی نو مختلف قسمونه دي لکه مثلا مونږ سره لیمفوسایټ شو مانوسایټ شو دا شان میکروپیجز وغیرہ دا مونږ څه سیزونه دي دا مونږ سره واټ بلډ سیلز دي د څه کار کوي ټو پروټیکټ دی باډي د چې کوم دی نو د باډي د جسم چې کوم دی نو حفاظت کوي مطلب امیونټي چې کوم دی نو جوړوي امیونټي د سره باره جوړوي چې جسم چې کوم دی نو حفاظت وشي ګوره څنګه چې فوج چې کوم دی څه چل کوي هغه چې کوم دی نو ستا د ملک حفاظت کوي نو دا شان مونږ چې کوم دا ډبلیو بي سی دا کوم واټ بلډ سیلز دي نو دای څه کار کوي دایم چې کوم دی ستا د جسم حفاظت کوي دایم چې کوم دی نو فوجیانو کردار چې کوم دی نو ادا کوي نو ګوره څنګه چې فوجیان ستا د ملک حفاظت کوي نو دا شان دا مونږ ډبلیو بي سی دایم چې کوم دی ستا د جسم چې کوم دی نو حفاظت کوي ښه چې اوس کوم فوجیان ستا د ملک حفاظت کوي دغه چې کوم دشمنان دغه به چا حمله کوي خو په دې فوجیانو باندې به حمله کوي که نه نو دغه شان مونږ چې کوم دا ډبلیو بي سی دی زمونږ د جسم حفاظت کوي نو د دوی دپاره خو هم دشمنان شته که نه او دشمنان کم دي هغه وایرسز دي دا وایرسز په چا باندې اټیک کوي دی په ډبلیو بي سی باندې اټیک کوي نو اوس پوه شوې چې ډبلیو بي سی څه څیز دی دا چې کوم دی نو مونږ د فوج کردار چې کوم دی ادا کوي زمونږ د جسم چې کوم دی نو حفاظت کوي ښه بیا ته د ډبلیو بي سی دا ته ما وویل چې مختلف قسمونه دي خو تاسو ته چې کوم دی نه ما لیمفوسایټ چې کوم دی نو راغستی دی اوس لیمفوسایټ مې چې کوم دی نو ولې راغستی دی نو ځکه دا وایرس چې اټیک کوي نو دی اول پر لیمفوسایټ باندې حمله کوي دی دا لیمفوسایټ چې کوم دی نو ختموي دا لیمفوسایټ چې موږ ته کوم سیلز دي کوم چې د واټ بلډ سیل چې کوم دی قسم دي ځکه دا لیمفوسایټ څه کار کوي دی ترې وایرس چې کوم دی شناخت کوي دا وایرس پېژني او په ده باندې حمله کوي نو ظاهره خبره ده چې دا وایرس په لګي اول به چې کوم دی دی مړ کوي چې اول دا لیمفوسایټ مړ کوي نو راځي چې دا لیمفوسایټ وپېژنو لیمفوسایټ ټایپس اف د واټ بلډ سیل دا موږ چې کوم دی د ډبلیو بي سی د واټ بلډ سیل چې کوم دی نو یو قسم دی څو که دا لیمفوسایټس دیر آر ټو ټایپس د لیمفوسایټس چې کوم دی نو موږ دوه قسمونه دي چې یو ته موږ بي لیمفوسایټ یا ورته بي سیلز وایو او بل ته موږ ټي لیمفوسایټ یا ورته چې کوم دی نو ټي سیلز وایو دا دواړه موږ څه سیزونه دي دا موږ لیمفوسایټس دي لیمفوسایټس څه سیزونه دي هغه موږ سره ډبلیو بي سی ده مطلب واټ بلډ سیل دي واټ بلډ سیل څه سیزونه دي دا هغه امیون سیلز دي چې ستا د جسم چې کوم دی حفاظت کوي ښه اوس د بي لیمفوسایټ یا د بي سیل چې کوم دی څه کار کوي ریکګنایز د انټیجن دی چې کوم دی تاله شناخت کوي د چا د انټیجن مطلب چې کوم سیزونه تا باندې حمله کوي کوم ستا دشمنان دي زموږ دشمنان څوک دي وایرس دي بیکټیریا دا جراثیم وغیرہ دا زموږ دشمنان دي نو دې ته موږ انټیجن وایو نو دا بي سیل څه کار کوي دی چې کوم دی د انټیجن پہچان کوي هغه انټیجن چې کوم دی پېژني اینډ پروډیوس انټي باډیز اگینسټ دیم او د هغې خلاف چې کوم دی انټي باډیز چې کوم دی جوړوي مطلب دا دی چې دی اول وپېژني دا وایرس دی دا بیکټیریا دا چې کوم دی موږ جراثیم راغلی د هغه وپېژني او بیا د هغې خلاف چې کوم دی څه کوي د هغې خلاف انټي باډیز جوړوي انټي باډیز د دې لپاره جوړوي چې دا وایرس چې موږ څه کوم راغلي کوم جراثیم کوم بیکټیریا راغلي چې دا پې ختم کړي لکه ګوره ستا د ملک فوجیان دي دا شان زموږ د جسم چې کوم دی نو ډبلیو بي سی چې کوم دی داسې دا موږ څه فوجیان دي ښه نو چې اوس فوجیان حمله کوي نو د هغې دپاره به څه پکار وي هغې دپاره به چې کوم دی نو اسلحه چې کوم دی نو پکار وي که نه نو اوله فوجیان څه کار کوي هغه چې کوم دی خپل دښمن پېژني که نه
فوجي اول خپل دشمن پیژني دغه شان د بي سیل هم اول خپل دشمن پیژني and produce antibodies او دغه خلاف څه کوي اسلحه چې کوم تیار کوي نو فوجیانو خاصه اسلحه سره پاره خو دشمنو لیکنه نو دغه شان د اسلحه چې کوم نه دلته موږ څوک تیارای انټي موږ څوک تیار هغه موږ د بي سیل تیارای د سره بارا چې دا وایرس چې کوم نه موږ څه پیولي دا وایرس چې کوم نه موږ څه ختم کی دا موږ د بي سیل کار چې بي سیل موږ څه انټيجن چې کوم نه پہچان کوي انټيجن چې کوم نه هغه موږ څه پیژني او بیا دغه خلاف چې کوم نه انټي باډي چې کوم نه جوړه چې هغه چې کوم نه موږ څه ختم کی دا خو موږ څه یو قسم بل قسم د موږ څه ټي لیمفوسایټ یا ټي سیل دا چې کوم نه موږ ته لیمفوسایټ چې کوم نه قسم ده اوس د دې کوم څه کار دی د ریکګنایز د انفیکټډ سیل د چې کوم نه انفیکټډ سیل څه کوي هغه چې کوم نه ریکګنایز کوي انفیکټډ سیل مطلب دا دی چې په کوم سیل باندې وایرس اٹیک وکړي دا تاسو سیل دی او دا تاسو وایرس دی او دی وایرس په دې سیل باندې اٹیک وکړي نو دا تاسو انفیکټډ سیل شو اوس په دا یو سیل چې کوم نه ختمول غواړي ځکه که دا سیل ختم نه کړ نو په وایرس په کوم نه بد کې دنه نه سکي د ځان بشان بنور کاپیان جوړي نو بیا خو زیاته خطرناک کیږي بیا خو وایرس کوم نه زیاتېږي چې وایرس په دې سیل باندې کوم نه اٹیک وکړي نو دا سیل وسچل کول غواړي دی بچ کوم نه ختمول غواړي ته دې سیل مونږه څه پہچان څوک کوي دا په کوم سیل باندې دی وایرس اٹیک کړي دا غي پہچان مونږه دا ټي سیل टी सेल मुझे रिकॉग्नाइज की पहचानो की द इन्फेक्टेड सेल चे कम पहचानो की एंड अटैक्स देम और आगे सेल माने चे कम अटैक की एंड डिस्ट्रॉय देम और आगे सेल चे कम से कि आगे मर की और दा शान टी सेल नोर मालगरो तो हम होय चाले कथा सु वर्ष और दा शान ओगोराई चे कम सेल्स माने वायरस अटैक करने दे आगे सेल चे कम ऐसा कई आगे चे कम खत्म कई नो दा मुंगा चे कम टी सेल्स और बी सेल दा द्वारा मुंगा से सीजनो दा चे कम मुंगा द लिम्फोसाइट चे कम किस्मों का उस द दे टी सेल्स मतलब د टी लिम्फोसाइट چې کوم نه موږ ځان له دوه قسمونه دي there are two types د چا د टी सेल्स چې کوم نه موږ ځان له دوه قسمونه دي چې یو ته موږ CD4 سیلز وایو یا ورته چې کوم نه هیلپر टी सेल्स وایو او بل ته چې کوم نه موږ CD8 سیل وایو یا ورته چې کوم نه کلر टी सेल्स وایو د CD4 چې کوم نه موږ ته پورا فارم سره د CD4 موږ ته پورا فارم دی क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब دا رګنا ګوره د क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन دلته مطلب سره دلته د دې مطلب دا رګنا چې تاسو دنیا شي چې کوم نه واټ بلډ سیل دي تاسو ماوي چې مختلف قسمونه دي دا تاسو چې کوم نه واټ بلډ سیل دي صحیح ده تاسو واټ بلډ سیل دي نو که ته خیال وکړې کنه دا واټ بلډ سیل بس مونږ څنګه پیژنو چې دا مونږ څه کم یو واټ بلډ سیل دی نو ته دې مارکر ته خیال وکړه دا تاسو چې کوم نه گرین مارکر دی دا یو د بلیک دی دا یو د ریډ دی دا د بلو دی نو وګوره د دې د پاسه د خپل نشانات لګیدلې دي د گرین د پاسه خپل نشان دی د بلیک د پاسه خپل نشان دی د ریډ مارکر د پاسه خپل نشان دی او د بلو مارکر د پاسه خپل نشان دی نو دې نشانونو ته مونږ څه وایو دې ته چې کوم نه مونږ سی ډي مارکر وایو مطلب دا چې دې نشانونو چې کوم نه مونږ پہچان کوو چې دا مونږ څه کم وای دبليو بي سي دا مونږ د واټ بلډ سیل چې کوم نه کم یو قسم دی صحیح ده دې پہچان د باندې د پاسه کوم نه نشانونه لګیدلي دي صحیح ده د سی ډي نه چې کوم نه سی ډي نه مونږ څه کوو د سی ډي مارکر نه چې کوم نه مونږ د واټ بلډ سیل چې کوم نه پہچان کوو دا چې کوم نه مونږه سا علامت ته چې دا په هر یو دبليو بي سي باندې چې کوم نه لګیدل ښه نو د CD4 سیل ته مونږه هیلپر टी सेल وایو او د CD8 سیل ته مونږه کلر टी सेल هم وایو دا دواړه چې کوم نه مونږه टी सेल یا टी लिम्फोसाइट्स دي صحیح ده ښه اوس ته دې چې کوم نه څه کار دی نو ګوره نوم نه ظاهره د مونږه چې کوم دا هیلپر टी सेल دي مطلب دا رګنا چې دا مونږه سره هیلپ کوي دا مونږه سره مدد کوي پس کې په وایرس کې چې دا وایرس او پیژنې د وایرس خلاف چې کوم نه وي د وایرس خلافي چې د وایرس خلافي د مونږه څه دا مدد کوي چې د وایرس او پیژنې هغه ریکګنایز کړي د وایرس چې کوم نه شناخت وکړي او دا بل دا کلر टी सेल چې کوم نه یا CD8 سیل د څه کار کوي د چې کوم نه هغه وایرس بیا څه کوي هغه چې کوم نه بیا مړ کوي لکه ګوره پرس کا دا بلیک مارکر چې کوم نه دا تاسو سيزونه دا تاسو هیلپر टी सेल्स دي او دا تاسو وایرس دي نو د مارکر مطلب دا هیلپر टी सेल چې کوم نه تاسو پہچانو کې دا تاسو وایرس دي نو د په حمله نه کوي د تاسو سره پہچانو کې بده کې د مدد اوس دا هیلپر टी सेल چې کوم نه دی او ته وای د کلر टी सेल ته وای دا شین مارکر موږ ته کلر टी सेल کلر टी सेल ته وای چې الکه ورشه او دا چې کوم نه موږ وایرس او دا وایرس چې کوم نه څه دا چې کوم نه مړه دا هیلپر टी सेल چې کوم نه موږ د وایرس پہچان کوي وایرس چې کوم نه پیژني او بیا د اډر ورکای کلر टी सेल ته وای چې الکه ورشه دا شان دشمن هغه دی او مړه کا نو دا ورته څوک وای دا ورته هیلپر टी सेल وای نو ستماته وایا چې چاوي وایرس اٹیک کوي نه هغه په دې هیلپر टी सेल باندې اٹیک کوي کبه کلر टी सेल
باندې اٹیک کوي هغه په دې هیلپر ټي سیل باندې اٹیک کوي ځکه چې دا ایچ آی وی وایرس مونږ سره په دې هیلپر ټي سیل باندې اٹیک وکړي هیلپر ټي سیلز مونږ سره ختم کی بیا د وایرس پہچان چې کوم نه سګ نشي کولای نو کیلر ټي سیلز خو بیا کار نشي کولای کیلر ټي سیلز ته چې کوم نه سیګنل نه ملاوي چې دا وایرس هغه ته پته نه لګي چې د ته پته نه لګي نو بیا وایرس چې کوم نه خاص انتیا سره چې کوم نه اٹیک کوي نو په دې وجه باندې وایرس چې کوم نه دی اول اٹیک پچا کوي د چې کوم نه په هیلپر ټي سیل باندې اٹیک کوي په کیلر ټي سیل باندې چې کوم نه اٹیک نه کوي ځکه دا هیلپر ټي سیل چې کوم نه د وایرس خلافي د چې کوم نه د وایرس پہچان کوي چې هیلپر ټي سیلز تا ختم شو تا تمام دا بلیک مارکر تا هیلپر ټي سیل د تعالی د وایرس پہچان وکړ د وایرس او دا سیل چې کوم نه تا ختم کړ د هیلپر ټي سیلز تا ختم کړ نو بیا به تا د وایرس پہچان سو کوي کته هغه دا کیلر ټي سیل یو مینی اسی دی کنه چې تا هغه هیلپر ټي سیل نشته نو کیلر ټي سیل بیا د کار نه دی ځکه چې د بیا پته نه لګي چې مونږه وایرس کم دی ز 50 منټ ټریک کوم چې د پته نه لګي نو وایرس چې کوم دی بیا خاص انتیا سره چې کوم نه اٹیک کول شي نو دا ایچ آی وی وایرس مونږه چې کوم نه 50 منټ ټریک کوي د په هیلپر ټي سیل باندې ټریک وګورئ ایچ آی وی وایرس دا ایچ آی وی مونږه وایرس دی هیومن امینو ډیفیشنسي وایرس ایچ آی وی اٹیک د هیلپر ټي سیل دا ایچ آی وی وایرس مونږه په هیلپر ټي سیل باندې کوم نه اٹیک کوي ریپروډیوس انسایډ دیم او د کې دنه چې کوم نه ځان بشا نور کاپیان جوړ کې اینڈ ډسټرای دیم او بیا چې کوم نه دا یو سیل سکی دی چې کوم نه مات کی لکه ګوره مونږ چې څنګه بیکټریوفیج ویلو کنه مونږ چې کوم لیټک سایکل د بیکټریوفیج نو پای کې بیکټریوفیج په بیکټیریل سیل باندې حمله وکي پای کې دنه ځان بشا کاپیان جوړ کې او اخره کې هغه بیکټیریل سیل مونږ سره وشري هغه مونږ سره مات شي او دنیا چې سیلز ته بار روزي دا شانکار مونږ د ایچ آی وی چې کوم نه هم دی چې دیم په سیل باندې حمله وکي هغه کې دنه ځان بشا چې کوم نه نور کاپیان جوړ کې او اخره کې هغه سیل شي هغه چې کوم نه مات شي اوس هغه څنګه کېږي نو ان شاء الله به سبا کې خرمونګه د ایچ آی وی وایرس لایف سایکل وایو نو پای کې به کوم نه ډیسکس کوو نو دا چې کوم نه مونږه هغه امیون سیلز ما غوښتل چې اول تاسو په دې باندې پوه کړم ځکه چې اول تاسو دا او پیژنئ نو البته تاسو د ایچ آی وی وایرس په لایف سایکل باندې کوم نه پوهیږئ نو ګوره بس ساده مطلب دا رګه نه چې ایچ آی وی وایرس ته 50 منټ اٹیک کوي د امیون سیل باندې کوم اٹیک لکه ګوره ما وختي مثال درک کنه د فوج او دا شان چې کوم نه زمونږ د امیون سیستم ګوره بیا ورته ته دې ویډیو خلاصه ورته چې کوم نه ګوره دا امیون سیلز باندې اٹیک کوي ایچ آی وی وایرس امیون سیل دا رقم دي هغه تا دبلیو بی سی دا واټ بلډ سیلز دي واټ بلډ سیل څه کار کوي ستاسو د جسم حفاظت کوي پوجیان څه کار کوي ستاسو د ملک حفاظت کوي چې د ملک حفاظت کوي هغه ته مونږه دفاعي نظام وایو هغه ته مونږه ډیفنس سیستم وایو دا شان زمونږ د جسم هم چې کوم نه ډیفنس سیستم نه چایي ته مونږه امیون سیستم وایو امیون سیستم څه کار کوي هغه زمونږ د جسم حفاظت کوي پوجیان چې کوم نه هغه د ملک حفاظت کوي او دا امیون سیلز مطلب دا واټ بلډ سیلز دا مونږه د جسم حفاظت کوي او چې دا پوجیان ته د ملک حفاظت کوي نو خامخا ستا چې کوم دشمنان دي د دې ملک خلاف هغه به په دې پوجیانو باندې حمله کوي نو دا شان دا چې کوم تاغه واټ بلډ سیلز دي دای چې کوم نه د دشمنانو خلاف کار کوي د وایرس بیکټیریا خلاف کار کوي نو هغه وایرس بیکټیریا په چا باندې اٹیک کوي هغه به په دې واټ بلډ سیل باندې بچ کوم نه اٹیک کوي مطلب په دې امیون سیلز باندې بچ کوم نه اٹیک کوي ها اوس په دې پوجیانو کې چې کوم نه څه پوجیان ته داسې دي کنه چې هغه ته دشمن چې کوم نه پیژنې دشمن شناخت کوي دشمن چې کوم نه ریکګنایز کوي چې دا موږ دشمن نه ځکه چې تا ول دشمنو پیژنې اله به چې کوم نه ته بیا حمله کول شي کنه نو دا یو پرس کدا تا خاصه یو فوجي دی د تعالی چې کوم نه څه چل کوي د دشمن شناخت کوي د تعالی دشمن پیژنې چې لکه دا یو دشمن دی چې دشمن او پیژنې بیا به چې کوم نه ته حمله کول شي کنه نو دا شان موږ چې کوم دا واټ بلډ سیل د دبلیو بی سی دا نو په دې کې موږ د فوجیان نو په دې کې چې کوم نه موږ سره فوجیان داسې چې هغه څه کار کوي هغه چې کوم نه دشمن شناخت کوي هغه کم دی هغه موږ سره هیلپر ټي سیلز دي دای چې کوم نه شناخت کوي چې لکه دا موږ سره وایرس دی د معنی چې کوم نه ورځه اٹیک کو نو دا شان د فوجو موږ سره چې کوم نه یو جاسوسي چې هغه چې کوم نه د هغه دشمن څخه کوي هغه چې کوم نه شناخت کوي چې دشمنو پیژنې اله به تعامل کوي دا شان چې دا سیلز تاغه چې کوم هیلپر ټي سیلز دی په مدد سره هم ته دشمنو پیژنې نه اله به چې کوم نه نور سیل چې کوم نه بیا حمله کوي نو اغل ته بیا سو حمله کوي چې کسو پیژندې شي دشمنو پیژندې شي نور پوجیان به حمله کوي دلته چې کسو پیژندې شي نور پوجیان به حمله کوي نه نور پوجیان موږ سوک ته هغه موږ د کیلر ټي سیلز دی مطلب چې کم جراثیم چې کوم نه پہچانو شو هغه مونته شو دا کیلر ټي سیل څه چلو کې دای لړ شو هغه جراثیم چې کوم نه موږ سره مړ کې وګورئ د نوم نه ظاهر دا کیلر ټي سیلز نو دا ستاسو کم فوج دی نو په دې کې بکم فوجیانو باندې نوم باندې اٹیک کیږي په هغه فوجیانو باندې اٹیک کیږي چې کوم فوجیان چې کوم نه تعالی د دشمنانو شناخت کوي چې ریکګنایز کوي دلا چې دا ستاسو دشمن دی او دا ستاسو دشمن دی نو ستاسو دشمن بلګي اول بچ کوم نه دا یو فوجي تعالی ختمي چې دا یو فوجي د ختم کې نور فوجیانو ته بیا ستاسو پته نه لګي چې دا زموږ دشمن دی هغه بیا
اسانتیا سره چې کوم نه اٹیک کول شي. نو دغه شان دلته کې چې کوم نه او مونږه څه پوجان څوک دی هغه WBC دا پای کې مونږه کم دی هغه کې مونږه لیمفوسایټ دی دا لیمفوسایټ مونږه WBC دا بیا لیمفوسایټ ځان دوه قسمونه دي B سیل دی T سیل دی بیا په T سیل کې مونږه ځان لا چې کوم نه دوه قسمونه دي هیلپر T سیل او کیلر T سیل. نو وګوره دا هیلپر T سیل څه کار کوي د تعالی د هغه پوجو په شان کار کوي د تعالی دشمن پیژني چې دشمنو پیژني نو بیا نور پوجانو ته وایي ورشه او دا چې کوم نه زموږ دشمن دی وایرس بکټیریا جراثیم وغیرہ راغلي دي او د معنی چې کوم نه اٹیک وکا نو هغه دشمنان څه کار کوي دلته کې دشمنان څوک دي مونږه HIV وایرسز دي نو دا HIV چې کوم نه دنو باندې په چا باندې اٹیک کوي د په هیلپر T سیل باندې اٹیک کوي دا هیلپر T سیل چې کوم نه تعالی مړ ک هیلپر T سیل ختم شو نو بیا دا کیلر T سیل کنه نور پوجان دی بیا اسی کنه چې خپل دشمن نه پیژني نو پایدې چې کوم نه بیا شو نو په دې وجه باندې HIV وایرس نو باندې په هیلپر T سیل باندې چې کوم نه حمله کوي. نو می ساتم چې دا پوینټس پرته چې کوم نه کلیری په دې باندې بچ کوم نه پوي شي وي او چې سبا کې خیر ان شاء الله مونږه لایف سایکل د HIV وایو نو تاسو بچ کوم نه پای باندې پوښښ ځکه چې آل د بټوله خبرې مونږه سره د امیون سیلز راځي او چې تاسو بیا دا نه پیژندل نو بیا برته ګران او بیا بچ کوم نه پوي دی ښه. نو دا خو په پوینټس په کلیری کې بیا کلیر نه په کمنټ سیکشن کې ویل شي. اوس اخر کې کوېسچن تاسو نه دار کنه که تاسو دا ویډیو غور سره کتلی په دې باندې موزان پوه کړئ نو تاسو ماته دا وایي چې دا HIV وایرس دی بچ کوم نه نو باندې په چا باندې اٹیک کوي د کم یو کس چې کوم نه ضروری غني چې په هغه باندې اٹیک وکړي. اسه خو HIV وایرس مونږ وایو چې دا مونږ په امیون سیل باندې اٹیک کوي مطلب په واټ بلډ سیل باندې اٹیک کوي او واټ بلډ سیل خو مونږه مختلف قسم دي ګرځي باندې ماته پوه کړئ. نو اوس که تا غور سره دا ویډیو کتلی ته ماته وایي چې HIV وایرس په لوم باندې په کم سیل باندې اٹیک کوي کم یو سیل د ضروری غني چې دا یو سیل چې کوم نه دی مړ کی او تاسو په کمنټ سیکشن کې وایي. بلې ویډیو راتلو پورې مونږ له اجازه راکړئ وما غلین للبلا جزاکم الله خیر واحسن الجزاء.